ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. د سورہ بقرہ شریفی سلوختم نمبر آیت کریمہ دے آیت کریمہ مبارکہ جدید شروع چ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. مخ کی آیتون مبارکو کی چی ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون دے نو د یهود علماء اغیب دا یو کار کو چې دو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صفات به چې دینو چې کوم با الله بیان کړیو دا غیب کتابونو کې نو هغه به ګډوډ کول هغه حق به ګډوډ کو د باطل سره. باطل نه مراد د دوی چې کوم دی چې کوم د ځان به کوم صفات جوړ کړیو هغه مراد دی. لکه حضرت مقاتل سے فرمائی کہ ان الیہود اقروا ببعض صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وکتموا بعضا لیصدقوا فی ذلك. اوس پدې دې کې د یهودو چې کم دینو په بعضی صفاتو باندې به اقرار کو. امام مقاتل سے فرمائی چې په بعضی صفاتو باندې به اقرار کو او بعضی صفات به پټول. نو دقه چې دی دا چې کوم باندې اقرار کو نو دغه حق دی چې کوم به پټول نو د دې دا پټول چې ونو دا یو باطل کارو. نو الله رب العزت او توید سم کوي وتكتم الحق وانتم تعلمون. یعنی معنا دا ده چې ولا تكتموا یعنی ولا تكتموا الحق حق مو پټوي. دلته وتلا محذوف نه استاد سو ګوري بیا ورته فرمایي او تاسو پوهیږئ چې دا نبی دی الله را لېږلی دی رسول دی او تاسو سره د دې نه چې د هغه صفات پټوي نو دا ډېر یو اقبح کار دی یو قبیح کار دی. اوس دې دې کې اتأمرون الناس بالبر چې دی الله فرمایو نو د دې يهودو با
د دې یهودو د علماو به یو بل کارو هغه به دا و چې کله به د دوی په دې خپلو خپلوانو کې د اقاربو کې به څوک راله او یا به د دوی داسې څوک په مسلمانانو کې به څوک دوستانو او هغوی به د دې نه تپوس وکړه د دغې علماو د یهودو نه په باره د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کی نو دی به ورته یو خبره کوله چې ګورې یو خبره ده چې واوره اثبت علی دینه وی د نبی علیہ السلام په دین باندې ثابت پاتې شه ثابت شه فإن امره حق ځکه د رسول الله علیه السلام امر چې دی کار دا بالکل دی دا حق دی دا په حق پیغمبر دی او د خبره چې دی نو دا رښتینی خبره ده او د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ مبارک نے روایت تھی دغه قول چې دی نو امام بغوی کړی دی او عبدالله ابن عباس سے چې دی دا غنم دا روایت تھی او چا پکې دا قول کړی د علماء کرامو نه چې اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وی دا خطاب دی د دې د یهودو هغه لوی لوی علماو ته چې دی امر کو خپل تابعدار خلکو ته امر کو چې په تورات کې کوم سدینو بدی باندې سو کې تمسک کې دا اومنه دی باندې عملو کې او په خپل بدی سے چل کو داغي مخالفت به کو هم خالفوا التوراة وغيروا نعت محمد صلى الله عليه وسلم فيه او دیبا بدلو صفت د رسول الله صلی الله علیه وسلم استاد ګوري اصل کې کتا سو ګوري نو دا د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک د دین شان مقام عظمتهم معلومی چې باری تعالی یهود علماء ته هم دا خبره کوي نبی چې په دې امت کې مثال په تور باندې څوک داسې کوي ناغي به دغه وعید په دغه وعید کې په طریقہ اولا باندې راځي تاسو ګورئ د حضور صلی الله علیه وسلم د ولادت با سعادت میاشتا دیتا ربیع الاول شریف ویل کیږي ربیع سپرلی ته وای او اول سپرلی تاسو وایئ چې دویم سپرلی بس شي ربیع الثانی چې دی نو دویم سپرلی هغه دی پسې دی بیا په دې میاشت پسې هغه بیا د ګلستان او د چمنستان د اولیاء کرامو سپرلی دی په هغې کې حضور غوث پاک رحمت الله علیه د هغې سره بیا نسبت خبره راځي وړاندې سپرلی اوس تاسو دا سپرلی کې خدا ګیاګانې هم راوټو کېږي ښایسته ښایسته ګلونه هم راوټو کېږي دا شړ ځمکې شړ غرونه دا پکې ښایسته ښایسته ګلونه پکې ښکاره شي بنجر ځمکې چې دی نو هغه بالکل مزیدارې شینکي وکړي او ډېر مزیدارې سیندرې پکې ښکاره شي نو دغه رنګ آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک چې تشریف راوړو دا یاد ساتي
د خلکو که دومره چې دی نو بربریتو د خلکو د زړونو ځمکې چې دی نو هغه داسې بنجرې وي چې کفر شرک او لوی لوی ګناهونه هغه په شور او زور سره شروع چې آقا کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک تشریف راوړو دا یاد ساته علما محدثین دا خبره ذکر کوي لکه شاه عبدالحق صاحب هم لیکلی دي چې الله رب العزت ته طرف نه سپینې جنډې رالی چې په خانه کعبه باندې ولګېدله په بیت المقدس شریف ولګېدله او دارنګې د حضور صلی الله علیه وسلم په کور باندې یا په شرق غرب باندې مختلف روایات شته دي و دا سپینه جنډه چې دی نو دا د امن نښه ده دا یاد ساتي خو دا جنډه چې دی څوک دکان ته نه دی تللی دا جنډه چې د کپړو دکان ته څوک نه دی تللی چې هغه جنډه یې اخیستې ده او هغه یې بیا لګولې ده د دې تعین او تجویز چا کړی و هغه ذات کړی و چې هغه اړو د چا هېڅ شي ته محتاج نه دی چې الله رب العزت دی الله را لېږلی وي ښه نو دا راته ووایه چې دغه تاریخ راوالی داسې اظهر من الشمس پکې داسې ښکاره پرتې دي دا خبرې نو اوس که مثال په طور باندې یو سړی دی په ربیع الاول شریف کې جنډې لګوي په کورونو یې لګوي په جوماتونو یې لګوي په حجرو یې لګوي په لارو کوڅو کې یې لګوي نو دغه کې هم دا یو علامت دی چې ګورې مونږ امن والا خلک یو او مونږ د محبوب علیه السلام منونکي خلک یو او مونږ په هغه باندې خوشحالي کوونکي خلک یو ځکه چې دغه الله رب العزت جنډې را لېږلې وي په هغه ولادت باسعادت په وخت کې نو مونږ هغه سنت الهي چې دی نو مونږ ژوندي کوو څه کوو سنت الهي نو که څوک مثال په طور پر ربیع الاول شریف کې په جنډو باندې اعتراض کوي نو هغې دا اعتراض ډایرکټ په دغې باندې هم کېږي ځکه چې محبوب علیه السلام تشریف راوړو نو د ربیع الاول میاشت وه دغه ورځې شپې دي اوس تاسو وګورئ ستوري چې دی نو را نږدې شوي دي حضرت آمنه رضی الله عنها مبارکه فرمایي چې دا ستوري داسې را نږدې شوي لکه ما چې را پرېوځي زموږ په دې کور کې نو چراغان که څوک کوي نو په ستورو باندې د الله رب العزت د طرف نه دغه چراغان شوي دي دا یاد ساتي او تاسو وګورئ په خپله باندې ذات بابرکت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک هم ګورئ نور دی بے مثل بشر هم دی خو بے مثل نور هم دی په مخلوق کې دلیل د قرآن نه دی چې قد جاءکم من الله نور قد جاءکم من الله نور قد راوړلې دی تاسو وګورئ کوم ځای کې چې تاکید راشي چې کوم ځای کې منکرین وي نو هلته تاکید راځي د نورانیت د آقا کریم علیه السلام منکرین ډیر نو الله رب العزت مؤکده خبر ارشاد کړی دی سوی قد جاءکم من الله نور و دا دومره انتظام چې کیږي ربا
دا جنډې چې راځي دا ستوري چې را نږدې کېږي دا د جنت نه چې دا کمې بیبیانې مبارکې راځي خدمت دپاره هغه راغلی وي حضرت حوا علیه السلام راغلی وه مریم علیه السلام راغلی وه د عیسی علیه السلام مور مبارک آسیه بنت مزاحم راغلی وه نه دا مبارکان چې راغلی دي د جنت نه خدمت دپاره دا څوک را روان دي دا دومره اهتمام د چا دپاره کېږي نو زما عزتمندو دا د هغه چا دپاره کېږي چې هغه سید الکونین دی حضرت عبدالمطلب صاحب خانه کعبه کې دی وای دی کې چې ګوري نو خلک خو دې کعبې ته ښکته کېږي که نه رکوع سجده کې وای ما چې وکتل نو دا خانه کعبه زمونږ د حضرت عبدالله صاحب کور غاړې ته چې دی نو څنګزنه شوی وه په سجده شوی وه وی زه عالم مې چې څه چل دی دروازه مې وټکوله دننه آواز راغی چې صبر وکړه دی کې چې دی نو محبوب علیہ السلام مبارک غیب دی یو شبه پس چې کوم دی نو رونماش وای دای ورله چې دی نو په شرق او غرب شمال جنوب په دې کې اطرافو د دې دنیا کې ورته چکر ورکو چې دا خبره ثابت شي چې یاره محبوب علیہ السلام تعالی رب العزت په دې ټول دغه باندې بادشاہي ورکړې ده او محبوب علیہ السلام په خپل فرمایي کنه الله رب العزت طرف نه چې ارسلت الى الخلق کافه زه ټول مخلوق ته را لېږلی شوی یم تاسو وګورئ ټول مخلوق ته را لېږلی شوی یم نو په دې مخلوق باندې ولا چکر هم ورکه او دا یاد ساتئ که تاسو وایئ چې سید الکونین ورته وایي نو داغه مبارک بادشاہی دلته هم ده وګورئ دا بادشاہي به هلته وي دا بادشاہي د محبوب علیہ السلام په ځمکه هم ده او په اسمانونو کې هم ده محبوب علیہ السلام په خپله فرمایي وای زما دپاره دو وزیران دي زما دپاره دو وزیران دي په ځمکه کې او دو وزیران دي په اسمان کې وزیرایا فی الارض وزیرایا فی السماء دو وزیران میں چې دی په ځمکه دي او دو وزیران میں په کوم ځای کې دي په اسمانونو کې الګ ځمکه کې کوم وزیران دي الله اکبر ابو بکر صدیق صاحب عمر فاروق صاحب دا دو وزیران زما وي په ځمکه کې دي الله خو بیا داسې وزیرانو چې الله کده ابو بکر صدیق صاحب شان راولټه ځان له هغه ځان له یو لوی تاریخ دی کده عمر صاحب شان راولټه غزان له یو عظیم تاریخ دی هغه مبارکان وزیران دي ښه داسې وزارت چې د هغې نه به دا شیطان به د عمر صاحب د سوري نه چې دی نو یریده تښتېده به کروړه به یې راتاوه کړله ځمکې له به یې راواچوله ویې ولې تا باندې عمر عدل نه دی کړی چې ته خوځېږي ځمکه به په ځای ودرېده داسې د ابوبکر صدیق صاحب شان قرآن کې داغه ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ قال لصاحبه لا تحزن ان الله معنا قرآن راواله
دو وزیران مې په دې ځمکه کې دي چې د چا وزیرانی نو بادشاهي کې نه بادشاهي خو ګورې د ابوبکر صدیق سے په شان وزیر او د عمر فاروق سے په شان وزیر الله او زما وی دو وزیران په اسمان کې دي هغه کوم وزیران دي و یو جبرئیل علیہ السلام دی یو میکائیل علیہ السلام دی الګ دي کې یو ډیره زبردست مسله بلم پکې حل کیږي که تاسو وګورئ موږ او تاسو دا خبره کوو چې محبوب نورم دی او بشرم دی ابو بکر صدیق سے عمر سے بشر دی نو په نبی علیہ السلام د بشرم بادشاہ دی او د نورانی مخلوقم بادشاہ دی دلته وزیران به نورانی پکاري کنه نو جبرئیل علیہ السلام او میکائیل علیہ السلام ملائک دی نورانی مخلوق کې ورله دو وزیران ورکړي دي په اسمانونو کې او دا هغه ګورې کارم کوي ښه داسې نه ده چې ګینې بېکاره وزیران دي داسې نه دي الله اکبر میکائیل علیہ السلام مبارک هغه ته د دې غذاګانو د ظاهري غذا انتظام هغه ته سپارلی دی هغه د دې انتظام کوي او جبرئیل علیہ السلام ته د روحاني غذا هغه وحی راوړي دواړه مقصدونه پوره کیږي عمر فاروق صاحب چې دی هغه ته د وزارت هغه برخه میلاو د چې کروڑه ورسره د په کروڑې باندې به سړی سمو عدل به قائمو او ابوبکر صدیق صاحب چې دی د باطن بادشاہ دی چې هغه مبارک نه نقشبندیه شریفه دغه فیض چې کوم دی نو الله پاک داغه نه د باطن فیض تجاری کړی دی دیو جن ما تاسو خدمت کې عرض کوو نو محبوب علیہ السلام په اسمانونو کې بادشاہت او په ځمکو کې مو په دنیا کې بادشاہت او په آخرت کې بادشاہت دلته چې تشریف راوړو نما تاسو ته عرض کړو چې ټول ځمکه د بربریت نه د کفر نه د شرک نه ډکه وه او چې محبوب علیہ السلام تشریف راوړو بس هغه لوړه چې هغه به ژوندی ښخېدلې پلار به په هغې باندې رحم نه کوو بلکې د هغې په ژوندی ښخولو به فخر کوو چې دا یو بل ته به وي ما ډېرې لوړه ښخې کړي دي ژوندی او تا لږې ښخې کړي دي په دې به فخر کوو په کفر و شرک باندې به نازېدل ظلم و ستم چرچې وي په معمولی خبره باندې به په کلونو کلونو باندې جګړې روانې وي لکه سالک وایي چې کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا کله به چې دی چې چا مخکې څاروي له اوبه ورکړې یا به په اوبو څکلو مخکې شو نو په هغې به جګړه شو نو په کلونو به چلېدله کله به تا زما نه د اصولې مخکې که په دې باندې به بلا د قبیلو جګړې شروع شو یو بل به وجه او کله چې به یې داسې څه خاص میلمه راغې ډېر د هغې په نیز باندې دروند میلمه به راغې د هغې نو دا بوډېګانې زنانه به یې ودرولې هغه به یې په غشو باندې ورته ایشتلې داسې به یې کول څاروي به یې ورته هسې دغه کول په دې طریقه باندې ضرر به یې رساو مشران هم په امن کې نه وو کشران هم په امن کې نه وو زناور هم په امن کې نه وو خو چې کله زما محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریف اوري وکړله په ځمکه باندې قدم په ځای باندې چې تندی مبارک کېښود الله رب العزت ته کتاب لیکلی دی چې کله محبوب علیہ السلام دنیا ته تشریف راوړو نو الله ته په سجده باندې پریوتې وخا تندې په سجده یې ښود کلمات یې څه وې الله اکبر کبیرا
اللہ اکبر کبیرا سبحان اللہ بکرتا و اصیلا الحمد للہ حمدا کثیرا. دا کلمات مبارکی په جبه باندې و الله ته په سجده باندې پروت تر په ایمانی وای چې دلته دی دا دار د امتحان او د فتنو دی کور ته راغی نو موږ سجده لګولې وای الله اکبر سجده لګولې وای او دا مسله چې کله تکلیف په چاره شروع دی الله ته په نفل دی وکي نفل باندې دی ودرېږي عبادت ته دی ودرېږي الله به دا مشکل آسان کی. محبوب راغی زما استا سره فکر دی الګه خدای او سوال به کې اوچتیږي چې دا راته ووایي چې د سجدې دپاره خو طهارت شرط دی نو پیغمبر علیه السلام خو دقه پیدا شو زما استا بچی چې کله پیدا شي نو هغه څنګه لیکن محبوب زما استاد عام خلکو په شان کې نه دی. ایکم مثلی لست کہیئتکم محبوب علیہ السلام فرمائی تاسو کې کم یو زما په شان دی زه ستاسو په شان ته کې نیما. صحابه مبارکان چې کم دی نو هغوی وفرمایل چې لسنا کرسول الله صلی الله علیه وسلم موږ د رسول الله علیه السلام په شان نه یو. نن چې کومې ترانې غږیږي په ایمانی وایي سوی خلکې پیغمبر علیہ السلام خو زما استا په شان سړی دی که نه زما استا په شان دی که نه دا کفر دی چې څوک دا خبره کوي څنګه زما استا په شان دی. نبی علیہ السلام وایي ستاسو په شان نه یم کم یو ستاسو زما په شان دی. صحابه اجماع وکړله چې موږ د رسول الله علیه السلام په مثل نه یو که نه او د څوارلسمې صدۍ چې دی سړی چې دروغ وایي غلا کوي ډاکه کوي شراب څکي مړه خو چې کوم یو د ګناه کنده د په هغې ور مات دی په هغې باندې داخل دی او دی وایي زما ستا په شان دی علیاذ بالله څومره بده خبره ده. دې وجې نه عرض مې کوو چې زما ستا بچی پیدا شي مونږ تاسو پیدا شو نو څنګه حال کې پیدا محبوب علیہ السلام چې پیدا شو نوم مبارک کټ دی دنیا ته راغلی دی موته بچی سنتو محبوب علیہ السلام مختون راغلی دی الګه او داسې کوم ځای کړی دی الله اکبر هغه الله پاک طیب او طاهر پیدا کړی دی پاک صاف پیدا دی ځکه خو الله ته سجده هم لګولې ده دلته خو سجدې دومره کار وکړو تاسو به چې فائدې څه وکړه نو راشئ فائدې درته وایم په یو ټکي دومره فائدې وکړله چې پخوا به چې کله به د یو پیغمبر امتیانو علیه السلام هغه امتیان به یو خاص ځای ته غونډېدل هلته به عبادت کوو که هلته به لا نړل نو عبادت به نه کېده نه به کېده خاص خصوصي ځای به وله جوړو ابا د هغه پیغمبرانو کورونه یا به د خاص د عبادت ځای به و هلته به چې نه وتلي هلته به هغه خاص عبادت نه وکړي نو دغه به نه شمارلی کېده دا به نه قبلېده خو چې محبوب علیه السلام کله به دې ځمکه باندې تندی مبارک کېښودو نو په خپله فرمایي چې الله پاک زما دپاره دا ځمکه چې دی نو پاکونکي ګرځولې ده وجعلت لي الارض مسجدا زما دپاره الله تعالی دا ټوله ځمکه جومات ګرځولې دی څنګه جومات یې ګرځولې دی اوس چې تا په کوم ځای کې نیت وتړو الله رب العزت ته ودرېدلې بس تا دغه سجده چې دی نو په هغه ځای کې الله قبلي هغه ځای کې خو یو خو هغه چې ځمکه پلیته یو څه پې ګندګي پې پرته وي نو هغه ځان له خبره ده نور چې دی ټوله ځمکه جومات ګرځولې شوی دی دا د څه وجه ده دا د آقا کریم صلی الله علیه وسلم مبارک تندې مبارک په دې باندې لګېدلې دي ټولې ځمکې ته
د دینه معلومه دا شوه چې مبارک هغه شخصیت ته چې ټول ځمکې ته دا برکت حاصل شي چې ټول ځمکه جومات وګرځېده او داسې دا یو عام ترتیب دی چاله چې کوم امت له چې دا محبوب پیغمبر الله ورکه هغه د ټولو امتونو نه بهتر امت وګرځېده او چې کمې چا سره نسبت را پیدا کو نسبت ور سره جوړ کو نو هغه بنی آدمان د ټولو نه بهترین بنی آدمان صحابه ته وګورئ اهل بیت ته وګورئ چې دا هغه په خاندان او د ویری شریک دي هغه بهترین بندیان دي او دا رنګ چې کم دی نه چې کمې زنانو سره د محبوب علیه السلام نکاح شوې ده او دومره بهترین چې د ټول امت میندې ګرځېدلې دي و ازواجه امهات په کومه بیا دا ټول ځمکه څو چې په کومه ځمکه کې مکه معظمه کې پیدا دي نو هغې ته ببکة مبارکه ویلې دي مکه مبارکې ورته ویلي په قرآن کې ام القرى ورته ویلي د ټولو خاریو اصل دا ګورې دي کې نور څه نه دا د محبوب علیه السلام د نسبت خبره ده او یاره جی بیا چې کله دلته کې د آمد مصطفی باندې څومره خوشحالۍ وشوې ما تاسو ته عرض کړو جنډې راغلي دي د الله د طرف نه شاه عبدالحق صاحب په حواله مې درکړه نورو کتابونو لیکلي ستوري راکوز شوي دي د جنت بیبیانې خدمت له راغلي دي دلته د اهتمام د آمد مصطفی ته وګورئ او بیبیانې وی چې کله به زمونږ کرا د رسول الله علیه السلام نمبر او راته به موږ مزیدار زیړ شربت به مو محبوب علیه السلام دپاره کړی او بیا راشئ چې کله د عاشقانو وطن د مدینې منورې ته بیا محبوب علیه السلام تشریف یوړو چې کله تشریف یوړو نو عزتمندو خلک په لارو کوڅو ته راوتې دي هغه کنډو چې کوم ځای باندې به استقبال کېدو هغه ځای ته خلک راوتې دي او څه وایي اشعار د خوشحالۍ نه وایي چې طلع البدر علینا من ثنیة الوداع وجب الشکر علینا ما دعا لله داعی وایي په مونږ باندې د ثنیة الوداع د دې کنډو نه چې دی نو د څوارلسمې سپوږمۍ طلوع وکړو داسې خوشحاله دي جنډې راغستې دي ماشومانو بچو تبلونه راغستې دي هغه وایي تمبل ورکوټې تمبلونه دي اوس ترانې غږوي ښایسته ښایسته اشعار وایي داسې خوشحاله دي د مدینې منورې خلک په دې کې دي چې کم یو کور کې به د محبوب علیه السلام مبارک پړاو راځي هغه به چې دی نو استوګنه اختیاروي د چا کور ته به تشریف اوري کوي هر سړی په دې کې دی خو محبوب علیه السلام خو انصاف ورکوي که نه هغه مبارک وي زما دا اوښه پرېږدی چې د چا د کور سره کېناسته بس هغه به هلته به ایوب انصاري رضی الله عنه هغه طبا باچا چې زر کاله مخکې کوم کور تیار کړی و هغې کې به ایوب انصاري صاحب اوسېدو هلته کې محبوب علیه السلام هغه اوښه کېناست سامان چې څه هغه وچلېده مبارک له ځای ورکړو خلک به راتلل هغه به ډېر دلچسپ واقعات دي هغه په دې 2-3 منټه کې نه کېږي هغه بیا کوو انشاءالله یاره جده سي خدا مدینه منوره چې ونه دې ته به یسرب وي زه تاسو ته د دې قدم برکت خبره مې تاسو ته کوله ټکي مې دې پورې تاسو ته یسرب د وباګانو کور د مرضونو کور خو چې کله محبوب علیه السلام تشریف یوړو نو په دغه ورځ باندې مدینه منوره داسې رڼا وګرځېدله چې د یثرب په ځای باندې مدینه منوره وګرځېدله طیبه وګرځېده طابه وګرځېدله نومونه وله الله رب العزت داسې ښایسته ښایسته ورکړله او د شفاګانو دارالشفا د شفاګانو کور وګرځېده دا په څه وجه دا د محبوب علیه السلام په امد باندې دنیا هم رنګ شوله
خلق هم رنګ شو، زناور هم چې دی نو د هغې حقوق هغې ته میلو شو، د پلار مور او د انسانانو د بچو حقوق هم میلو شو. زما عزتمندو هغه پیغمبر علیه السلام بارک الله فرمایي یهود علماء ته یتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، تاسو خلکو ته په نیکۍ باندې حکم کوئ چې دا پیغمبر دی او دا ومنئ او په خپله ځان یې روئ، هغې صفتونه بدلوئ. دا میلادونه چې کېږي دا دې دپاره چې د دغې شخصیت سره د دغې ذات بابرکت سره محبت پیدا شي. ګورې نور هېڅ په دې کې نور څه مقصد او څه لالچ نشته، دا یاد ساتئ. او چې کله مونږ او تاسو په حقیقت کې وپېژندو نو بیا به ورسره زمونږ محبت پیدا شي. محبت پیدا شو په سنتو به عمل پیدا شي، په سنتو عمل پیدا شو. دا الله رب العزت چې کوم دی، دا الله رب العزت قرب به تاسو ما او تا ته چې کوم دی نو الله پاک راکړي. من حبني کان معي فی الجنه، دی به ما سره په جنت کې. بهرحال دا د ربیع الاول شریف میاشت ته ان شاء الله د نور کلونو په شان ته کې په دې میاشت کې هم ان شاء الله د شروع پر ورځ باندې څنګه چې د هلکان او دا نوجوانان د موټر سایکل ریلي کوي نو د شروع پر ورځ را روانې شروع پر ورځ باندې به هغه ریلي وي، دې جومات ته خوا نه به روانېدلي 8 بجې ان شاء الله. او بیا د 4 تاریخ باندې په سحر لا دا به د زیارت ورځ وي، بیا هغه لوی جلوس چې په هغې کې ډېر ګیر چاپېر نه تاسو ته په خپله پته ده هغې هغه نه کومه، هغه بیا د زیارت پر ورځ انشاءالله د دې ځای نه به روانېږي. د کاټلنګ جلوسونه به هم راشي، داسې به بیا ځي په پوله او بیا اډې ته هلته به بیا پروګرام او بیا به چې دی اخر کې دعای خیر کېږي انشاءالله. دا پروګرام به انشاءالله په خپل جماعت کې به هم پروګرام کوو، د چا وس کېږي په حجرو کې په کورونو کې مو کې. او ای زما عزتمندو کوم ځای کې چې د حضور صفت کېږي خوشحالېږئ ورته، کوم ځای درود ویلي کېږي وایئ ورسره، کوم ځای کې نعتخواني کېږي اورئ، کوم ځای کې صفات بیانېږي د زړه په غوږونو باندې اورئ، ورسره د محبت چې کوم دی نو اظهار کوئ. دا چې دی نو انشاءالله تاسو دپاره یو پیغام مو دغه ترتیبیات ساتئ. د شروع پر ورځ د ریلي دا نوجوانانو بیا چې کوم دی د زیارت پر ورځ باندې د جلوس پروګرام دې دپاره به داسې نه یاره بس وزګار نه شوم نو دا چلو شو. دا په کال کې یو ورځ وي چې مونږ په دې کال کې دا یو ورځ د محبوب علیه السلام په محبت کې مونږه د کار نه وزګارېدي شو که نه شو وزګارېدلی. الحمدلله کامیاب پروګرام یې خو نه لکه مونږ تاسو به دې ته کار به ورته وایو، دا به داسې نه پرېږدو چې بس مړه خو یو کس لاړ یا داسې نه. ستام پیغمبر دی، ستا د بچیم پیغمبر دی، حدیث کې راغلی خپل اولاد ته 3 شیزه وښیې، یو ورته محبت د محمد عربي وښیې صلی الله علیه وسلم، یو ورته د اهل بیتو محبت وښیې، او دریم ورته د قرآن تلاوت وښیې. دا خو باقاعده مونږ ته امر دی. او بل په آخر کې یو خبره ستاسو په ذهن کې راولم، د نوجوانانو یو تهیه کړې ده، هغه دا ده چې دا مونږ د جومات مخې ته چې دا ځای دی نو د روډ نه په دې خوا دا ډېر خراب شوی دی، د اوبو خراب کړی دی. نو د دې دا خیال دی چې په دې کې څه کرش او څه شګې مګې وغیره څه فرش او په ښه ښکلې طریقې سره دا دغه کوو. نو هغې وي چې مونږ مختلفو جوماتونو کې هم دې دپاره چنده کوو، خو خپل دلته به هم چې دی نو چندی، خو چنده به دلته تاسو نه چې جومات کې راکړي، هغه ځای به کټ غوړېدلي، کټ به پروتي، کار به هم رواني. او تاسو داسې وکړئ چې لکه یو خو دی چې هلکه دا به مړه چې ته دا پیدا وځي نو دا پیدا مونږ ته په کور کې پاتې کېږي. یا انشاءالله شومتوب به نه کوئ، خپل انشاءالله کوشش به وکړئ چې هغه صحیح ده. دا ټول دغه کار دی، سینجاګانو د دې دغه ترتیب او بل چې کوم دی نو دغه ځایونه دا به کېږي. خو ما چې دا خبره واورېده د نوجوانانو په حواله نو زه خوشحاله شوم چې هلکانو کې دومره جذبه وي، نو دغه جذبه چې نور هم اوچتېږي نو مونږ او تاسو له په ملا باندې ټپو، نو دا به انشاءالله نور هم دا